السلام علیکم. زه یم ډاکټر اکبر افریدی. د روژې په حوالې سره د ګردې مریضانو ته ډېر زیات تکلیف وي. هغه خلک د چا چې کاڼی دی، د چا چې په ګرده کې دننه دی یا پایپ کې نښتی یا مثانه کې او ګردې درد کوي او روژو ته پریشانه دی چې روژې به څنګه نیسم، نو په هومیوپاتیک میډیسن سره به انشاءالله چې تاسو ته دا پریشاني نه وي. که ستاسو کاڼی دی، که شګی دی، که د ګردې نور تکلیفونه دي، انشاءالله چې تاسو د ماښامو د پېشمني میډیسن خورئ نو د ګردې تکلیف به د ورځې درته نه راځي. خو هغه خلک چاته چې ډاکټر ووایي چې روژه مه نیسه، نو بیا تاسو ضد مه کوئ، ځکه چې ګردې ډېر نازک شیز هم دی چې د دې سره ستاسو ګرده په داسې پوزیشن وي چې هغه کمزوري کېږي، فیل کېږي، یا تاسو د ډایلیسس مریضان یې او تاسو بیا هم روژه نیسئ، نو بیا به تاسو ته مشکل پیښیږي. نو ځان به په مشکل کې نه اچوئ. ډاکټر یا عالم چې درته ووایي چې روژه مه نیسه، نو بیا پکې نور گنجایش نه وي. نو ښه خبره وي چې تاسو بیا احتیاط وکئ، خپل پرهیز وکئ او خپل میډیسن وخورئ. نو انشاءالله چې امید دی چې روژه به هم د هومیوپاتیک سره ښه تېرېږي.